رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الغیبت اشد من الزنا، غیبت چې دی نو دا د زنا نه ډیره سخته ګناه ده. ځکه چې زنا دا د الله حق کې کوتاهي د بنده نه وشوه، نو کله چې دی الله نه توبه وباسي نو الله یې معاف کوي. او غیبت یو داسې ګناه ده چې دا د الله نه بنده توبه وباسي نو په دې الله دې نه معاف کوي، څو پورې چې دی د چا غیبت کړی او د هغې نه معافي نه یې غوښتلي. د دې وجې نه د غیبت نه ځان ساتل پکار دي، او مسلمان چې دی نو دا به د خپل رور مسلمان غیبت نه کوي، د هغې سپکه سپوره به نه بیانوي. رسول الله نه تپوس وشو، رسول الله غیبت څه ته وایي؟ رسول الله وویل چې ذکرک اخاک بما یکره، یعنی خپل د رور مسلمان داسې صفتونه ذکر کول چې هغه بد ګڼي. نو صحابه ورته وایي د الله رسوله که چېرې هغه پکېږي، نو رسول الله وایي چې پکېږي او ته یې بیانې، دې ته غیبت وایي که نه، په شیشه د هغې بیان کې نو دا غیبت دی. او که چېرې نه یې او ته یې بیانې نو دا خو بیا په هغې باندې بهتان ولګوه، دا خو بیا ډېره لویه ګناه ده، ډېره لویه ګناه. نو د دې وجې نه مسلمانانو وروڼو د مسلمان د غیبت او د هغې سپکې سپورې بیانولو نه ځان ساتل پکار دي. ځکه عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وعلیکم بذکر الله، ته پیدا غواړې نو علیکم بذکر الله، لازم کوي په ځان باندې ذکر د الله رب العزت، فانه شفاء، ځکه چې په دې کې شفا ده، په دې کې روحانیت دی. د الله ذکر کوئ، د الله ذکر کوئ. او چې ناسې په مجلس کې نو د بندګانو ذکر کوئ، نو عمر ته فرمایي وایاکم عن ذکر الناس، ځان وساتئ د ذکر د خلکو نه، د خلکو بد او سپکې سپورې مه بیانوئ، غیبت یې مه کوئ، ځکه فانه داء، دا بیماري ده، دا بیماري ده. او دا داسې بیماري ده چې ګورې دا که ته الله ته توبې وباسې نو الله یې داسې نه معاف کوي، څو پورې چې دغه بنده تا سپکاوی کړی دی او د هغې نه تا څه نه یې کړي، هغې نه دې معافي نه یې غوښتلي. نو د دې وجې نه غیبت ډېره لویه ګناه ده. مسلمانانو وروڼو نن نه د عهد مونږ وکړو، دا ځان سره دا لوز مونږ وکړو، مضبوطه وعده وکړو چې نن نه بعد به مونږ د خپل رور مسلمان غیبت نه کوو. الله دې په دې د عمل کولو توفیق